بسم الله الرحمن الرحیم. الفراغ من شان الاموات والاشتعال من شان الاحیاء. الفراغ فراغت من شان الاموات د مړو د حال نه دی، والاشتعال او مصروفیت من شان الاحیاء د ژوندو د حال نه دی. په دې سبق کې دا خبره بیان کړې ده چې کوم انسان فارغ وي او حالي وي او بیکار وي، د مثال د مړي په شان دی. څنګه چې مړی محنت او مشقت نه کوي او خپل ضروریات نه پوره کوي او نه د نور چا په کار باندې راځي، دقه سي فارغ انسان هم دی. دې محنت او مشقت نه کوي او خپل ضروریات نه پوره کوي. او چې کوم انسان مصروف وي او کارنده وي، نو هغه انسان خپل ضروریات هم پوره کوي، محنت کوي، مشقت کوي او د نور خلکو ضروریات هم پوره کوي. نو مونږ له پکار دي چې مونږه فارغ حالي او بیکار نه اوسو، بلکې مصروف اوسو او پکار کې اوسو. الفراغ من شان الاموات والاشتعال من شان الاحیاء. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الفراغ دا راځي دا فتح یفتح باب نم او د نصر ینصر باب نم. دا فتح یفتح باب نه داسې راځي فرغ یفرغ، او د نصر ینصر باب نه داسې راځي فرغ یفرغ. فراغانی مصدر راځي معنی د بیکاره کېدل. شان دا واحد دی، د دې معنی د حالت او د دې جمع راځي شؤون. الاموات دا جمع مکسر ده، د دې واحد راځي میتون معنی د مړی. الاشتعال دا د باب ابتعال نه مصدر دی. اشتغل یشتغل اشتعالا د مصدر دی معنی د مصروف کېدل. الاحیاء دا جمع مکسر ده، د دې واحد راځي حیون. الفراغ من شان الاموات والاشتعال من شان الاحیاء. د دې ترکیب داسې دی چې الفراغ مبتدا، من حرف جار، شان مضاف، الاموات مضاف الیه. مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د من حرف جار، جار سره د مجرور نه متعلق شو علامت محذوف پوری. دلته کې دا من شان الاموات دا متعلق تی او دیتا متعلق محذوف علامتون رویستو. علامتون سره د خپل متعلق نه دا خبر شو د الفراغ مبتدا را پارا. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. و حرف عطف الاشتعال مبتدا من حرف جار، شانی مضاف، الاحیاء مضاف الیه. مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د من حرف جار د پارا. جار سره د مجرور نه متعلق شو علامتون محذوف پوری. علامتون سره د خپل متعلق نه دا خبر شو د الاشتعال مبتدا را پارا. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه دا معطوف شو. الصدیق الصدوق من ينصحك في عیبك وآثرك على نفسه. الصدیق الصدوق رشتین دوست، من هغه دی، ینصحو کا چستا خیر خواهی او کی فی غیبی کا ستا پا غیر موجودگی کی، و آثر کا او تردید در کی تال رغلا نفسی پا خپل ځان باندې. پا دې سبق کې د رښتینی دوست علامت بیان کړی دی او دی ویلی دی چې رښتینی دوست هغه دی چې ستا پا غیر موجودگی کی ستا خیر خواهی کی او ستا د اصلاح فکر کی او تا ته تردید در کی پا خپل ځان باندې. الصدیق الصدوق من ينصحك في عیبك وآثرك على نفسه. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الصدیق دا واحد دی او د دې جمع راځي اصدقاء معنی د دوست. الصدوق دا واحد دی، د دې جمع راځي صدوق معنی د رښتینی. ینصحو دا د فعل مضارع واحد مذکر عیب صیغه ده او دا راځي د فتح یفتح باب نه نصحا ینصحو. نصحان او نصحانی مصدر راځي معنی د خیر خواهی کولو. غیب دا مصدر دی، د ضربه یضربو باب نه غاب یغیب غیبنی مصدر دی. آثرا دا د باب افعال نه د فعل ماضی واحد مذکر عیب صیغه ده. دا آثرا په اصل کې و اثرا حمزه ساکنو ما قبل لدین حمزه و غ مفتوحه و، نو دویمه حمزه په الف بدل کړه آثر شو. او د دې مصدر راځي ایثارن معنی د ترجیح ورکول. الصديق الصدوق من ينصحك في عيبك وآثرك على نفسه.
د دې ترکیب داسې دی چې الصدیق موصوف، الصدوق د صفت شو، موصوف سره د صفت نه دا مبتدا. من اسم موصول، ینصحو کی ینصحو پیل پدی کی ہوا ضمیر مستتر آغا د دې فاعل، کاب ضمیر دا مفعول به شو، فی حرف جار، غیبی مضاف او کاب ضمیر دا مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو فعل ینصحو پوری، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه و حرف عطف آسره که چې آسره فعل پدی کی هو ضمیر مستتر آغا د دې فاعل، کاب ضمیر دا مفعول به، علی حرف جار نفس مضاف، ہی ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د علی حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو فعل آسره پوری، آسره فعل سره د خپل فاعل مفعول به او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه دا معطوف شو، معطوف علیه سره د معطوف نه دا صله شو د من اسم موصول لپاره، موصول سره د صله نه دا خبر شو د مبتدا الصدیق الصدوق د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.